السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. کله چې موږ د قرآن کریم تلاوت کوو نو ډیر داسې مشکل الفاظ یو نوي کس ته مخې ته راشي چې هغه ته بیا دا پته نه لګي چې د دې تلاوت زه څنګه وکړم. په هغه مشکل الفاظو کې یو لفظ یو کلمه هغه کلمه ده چې د هغې په شروع کې خالی الف راغلی وي چې په هغه باندې نه زبر وي نه زیر وي نه پیش وي. نو یو نوی کس ته چې داسې کلمه مخې ته راغله هغه ته بیا دا اندازه نه لګي، دا پته نه لګي چې دې الف ته زبر ورکول پکار دي که دې ته زیر ورکول پکار دي که دې ته پیش ورکول پکار دي. مثال کے طور پہ سورہ یاسین کې یو آیات راځي، یو کلمه داسې راځي چې د هغې په شروع کې الف دا خو په هغې باندې زبر زیر پیش نشته. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. د دې کلمې اتبعو کلمې په شروع کې الف راغلی، په هغې باندې زبر زیر پیش نشته. نو یو نوی کس چې د قرآن کریم د سوره یاسین تلاوت کوي او دا کلمه مخې ته راغله نو هغه ته بیا دا پته نه لګي چې په دې باندې الف باندې زبر لګول پکار دي که زیر او که پیش. دارنګې سوره فجر کې یو آیات راځي ارجعی الی ربک راضیة مرضیة. ارجعی د دې په شروع کې الف راغلی ده او دې باندې زبر زیر پیش وغیره نشته. نو یو نوی کس ته دا پته نه لګي چې دې باندې زبر راوړل پکار دي، زیر راوړل پکار دي یا پیش. نو دې دپاره دا اسانه قاعده ده. قاعده دا ده چې کله په قرآن کریم کې یو داسې کلمه مخې ته راغله چې د هغې په شروع کې خالی الف ته نه پې زبر شته نه زیر شته او نه پیش شته، نو هغې ته به زبر په کم صورت کې ورکولی شي، زیر به په کم صورت کې ورکولی شي او پیش به په کم صورت کې ورکولی شي. زبر دپاره قاعده دا ده چې د الف نه بعد به مونږ ګورو که چیرې د الف نه بعد لام راغلی و نو بیا به دې الف ته به زبر ورکولی شي. مثال لکه الذي، الذي دلته کې الف راغلی ده او دینه بعد لام راغلی نو دې الف ته به زبر ورکولی شي. او چې کله زبر زیر یا پیش یو الف ته ورکړلی شو نو هغې ته بیا حمزه ویلی شي، نو دې حمزه باندې بیا زبر ویلی شي. الذي دا داسې نشي ویلی چې په دې باندې یا زیر راوړي یا پیش راوړي، ځکه د دې الف نه بعد لام راغلی و. چې کله د الف نه بعد خالی الف نه بعد لام راغله نو هغه الف ته به زبر ورکولی شي. الذي یا الذي نشي ویلی. دارنګې د الله جل شانه صفتی نومونه الرحمن، الرحیم، القهار، الوهاب، په دې ټولو صورتونو کې به الف ته خالی الف ته به زبر ورکولی شي. ولې چې د الف نه بعد لام راغلی ده. دلته کې ته زیر یا پیش نشي ویلی. الرحمن، الرحمن نشي ویلی. الرحیم، الرحیم نشي ویلی، ځکه د الف نه بعد لام راغلی. نو دلته کې به الف ته څه ورکولی شي؟ زبر به ورکولی شي. نو دا اسانه قاعده ده چې کله په کم صورت کې به الف ته خالی الف ته زبر ورکوي چې کله د الف نه بعد لام راغلی و. زیر به په کم صورت کې ورکولی شي. زیر به موږ د الف نه بعد ګورو چې لام شته او که نه شته. که چیرې لام و خو بیا به زبر ورکوو، او کلام نه و نو بیا به د دغې کلمې دریم حرف ته مونږ ګورو. دریم حرف باندې که چیرې زبر و یا زیر و، په دې دواړو صورتونو کې به مونږ الف ته زیر ورکوو. مثال د زبر مثال چې په دریم حرف باندې زبر وي د هغې مثال لکه اذهب. اذهب کې دریم حرف وګورئ 1 2 3 په دریم حرف باندې زبر راغلی. نو چې کله په دریم حرف باندې زبر راغلی او دا الف نه بعد لام هم نشته نو دلته الف ته به زیر ورکولی شي. او که چیرې په دریم حرف لاندې زیر راغلی و نو بیا به هم الف ته زیر ورکولی شي لکه ارجعی. دې کې دریم حرف ته وګورئ، دریم حرف لاندې زیر ده 1 2 3 دریم حرف لاندې زیر ده نو دلته کې هم الف ته زیر ورکولی شي. ارجعی به ویلی شي، ارجعی یا ارجعی نشي ویلی.
او پیش په کم صورت کې ورکولی شي. د پیش مونږ به د الف نه بعد ګورو چې د الف نه بعد لام شته او که نشته. که چیرې د الف نه بعد لام نه و نو بیا به د کلمې دریم حرف ته ګورو. که دریم حرف باندې زبر یا زیر و نو شروع کې الف ته به خالی الف ته به مونږ زیر ورکو. او که چیرې په دریم حرف باندې پیش راغلی و نو بیا به مونږ د الف ته خالی الف چې د کمی کلمې په شروع کې راغلی دې ته بیا مونږ پیش ورکو. لکه اشدد، اشدد دریم حرف ته وګورئ، دال د دې دریم حرف ده او په دې باندې پیش راغلی. نو چې په دې پیش راغلی ده نو د دې شروع کې چې کوم خالی الف ته هغې ته به مونږ پیش ورکو. د دې مثالونه په قرآن کریم کې زه تاسو ته ښیم، نو انشاءالله دا قاعده به نوره هم اسانه شي. د زبر مثال سوره فاتحه او 2 نمبر آیات ته الرحمن الرحیم. الرحمن دې باندې وګورئ، دلته کې شروع کې خالی الف راغلی، خو د دې نه بعد وګورئ لام راغلی. نو چې کله لام راغلی دې الف ته به زبر ورکولی شي. دویم مثال سوره بقره او آیات نمبر 3 دیکھئے گورے الذین یؤمنون بالغیب. الذین د دې کلمې په شروع کې هم خالی الف راغلی، دې ته به زبر ورکو که به زیر ورکو او که پیش. نو دې ته به مونږ ګورو چې د الف نه بعد وروستو لام شته او که نشته. دلته کې لام شته نو دې الف ته به مونږ څه ورکو؟ زبر به ورکو. الذین الف ته به زیر په کم صورت کې ورکولی شي؟ کله چې د دې کلمې دریم حرف باندې زبر وي یا د هغې لاندې زیر وي نو دې الف ته خالی الف ته به زیر ورکولی شي. مثال لکه سوره طه آیات نمبر 24 اذهب الى فرعون اذهب الى فرعون انه طغى. اذهب دریم نمبر حرف ها دی او په هغې باندې زبر راغلی ده، نو هغې ته به شروع کې چې کوم خالی الف ته هغې ته به زیر ورکولی شي. دویم مثال چې کله هم الف ته شروع کې چې خالی الف کم راغلی هغې ته زیر ورکولی شي. سوره یاسین آیات نمبر 21 اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. اتبعوا دلته کې شروع کې خالی الف راغلی او دې ته زیر ورکولی شي، ولې چې دریم نمبر حرف لاندې زیر راغلی ده. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. دریم مثال چې کله الف ته زیر ورکولی شي د هغې مثال سوره فجر آیات نمبر 28 ارجعی الى ربک راضیة مرضیة. ارجعی دلته کې الف ته زیر ورکولی شي، ولې چې د دریم حرف لاندې زیر راغلی. ارجعی دریم حرف لاندې زیر راغلی نو په دې وجه باندې الف ته زیر ورکولی شي. ارجعی ویلی شي، ارجعی یا ارجعی به نشي ویلی. او بل مثال څلورم نمبر مثال سوره فاطر آیات نمبر 43 استکبارا فی الارض ومکر السیء. استکبارا دلته کې الف ته زیر ورکول شي، خالی الف د کلمې په شروع کې راغلی هغې ته به زیر ورکو، ولې چې دریم نمبر حرف چې هغه تا ده د هغې لاندې زیر راغلی نو الف ته به هم زیر ورکولی شي. او د پیش مثال پیش قاعده مونږ دا وویله چې کله د الف نه بعد لام هم نشته او دریم حرف باندې پیش راغلی ده نو هغې الف ته به مونږ هغې ته به مونږ پیش ورکوو. مثال د سوره طه آیات نمبر 31 اشدد به ازری. اشدد به ازری. اشدد دلته دال اولنی دال چې کوم ده دا دریم نمبر حرف ده په هغې باندې پیش ده نو دې ته به هم الف ته به هم پیش ورکولی شي.
نو دا یو اسانه قاعده وه د خالي الف چې خالي الف ته به زبر ورکولی شي که زیر او که پیشه. نو بار چې کله دا وګورئ نو انشاءالله چې په قرآن کریم کې کله هم تاسو ته خالي الف مخې ته راغلله نو تاسو ته به څه پریشاني نه وي، بلکې ښه په صحیح طریقې سره به هغه ته حرکت ورکولی شئ. که د زبر ضرورت ویني هلته کې زبر صحیح کېږي، تاسو به زبر ورکولی شئ. خو که چیرې دا قاعده تاسو په صحیح طریقې سره زده کړله او دا ویډیو بار مو وکتله نو انشاءالله چې بیا به تاسو ته الف باندې زبر یا زیر یا پیش لګول دا اسانه شي. نو الله جل شانه دې موږ او تاسو ته د صحیح قرآن کریم زده کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.